د جمعې د مانځه د اختر د مانځه بیبیانو ته اجازه نشته د جهاد د خروج الى العلم دا مدرسو ته تلل چې کومې زنانه پیغلې دي او روانې دي سوچه په نارواو کې اخته دي په حرامو کې اخته دي د خدای په غضب گرفتاری دي د علاقې الکانم دوی بدکاره کړل دوی بدکاره دي چې مدرسو ته روانې هغه پلاران لا بیکار انسانان دي بے غیرت او بیکار دي چې د لورګانې منع کوي نه دي کار د چانه چې لورګانې مدارسو ته ځي دا د ښځې ټټو دی دا بې غیرت دی دا د خپلې کورنۍ بیبي نه یریږي دا نشي کنټرولولی خپلې لورګان د چا غیرت دا مني چې داسې مسایل دې مخې ته راشي او چې کوم ځای کې د زنانو مدارس جوړ دي دا به د بې دینه خلکو وي د وهابیانو د پنجپیریانو روغ خلک خو دا شی نه جوړوي او هغه زنانه چې مدارسو ته روان دي او زمون خبرې پې بدې لګي دي ګریوان کې د سر ټیټ کې سوچ دی وکړي چې دغه تلل د دې مفید دي که نقصاني دي د کور نه د مدرسې پورې څومره شکیلي دي پسې وال کېږي څومره اوازونه پسې کېږي که دې کې حیا وي غیرت وي دا روزانه چې دا پرې چوکونو تېرېږي نو دا نارینه او دا لوچکان ورته چوک په چوک باندې غونډ ولاړ وي دا په دې نه پوهېږي چې دا زه ښه کار کوم که بد کار کوم خو غیرت لاړو د خلکو نه هغه ایمان او عقیده خو هسې لاړه چې غیرت او پښتو هم ترې نه لاړه د خلکو نه یا خو هغه زمانه وه چې د چا په پوله به کوږ نه شوې تېرېدی داسې نسکور به یې غورځولی د هغه قومونه او د هغه زګه خلک یا په پېښور کې تې هغه بې غیرته جوړ شو چې اوس لورګانې په چوکونو روانې هلکان ورته ولاړ یي اوازونه پې کېږي دې بې غیرت سره دې غم نه پیدا کېږي چې دا څه حل دی ساروزه دکان ته ځه او ماښام راځه او هلکان سکول ته لېږه او لورګانې مدرسې ته لېږه دینداري کوه لسو کتابونو د فقه وحضورهن الى مجلس العلم مکروه تحریما د زنانو د علم مجلس او مدرسې ته تلل حرام دي مکروه تحریمي دي بدودن عیني په عیني کې دا فیصله کړې ده په دې زمانه او بعضې مسائل که شریعت نه څوک نه خبر نو عقل خدای تعالی ورکړی دی چې د دې اوس خیر ډېر دی که شر ډېر دی دا په مدرسه کې څه شی کوي ناظره قرآن وایي ولې دا ناظره قرآن فرض دی ستر د بیبي فرض دی ناظره قرآن مستحب دی مستحب کوم او فرض پرېږدم نو دا کوم عقل دی